نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك رواه البخاري ومسلم. بندگی کوي د الله او شریک مو جوړوي د الله سره سو د مور او پلار سره ښېګړه کوي د خپلوانو یتیمانانو مساکینو سره او د ګاونډي رشتہ دار او ګاونډي په څنګ سره او هغه مرګري او مسافر او هغه چې ستاسو د اختیاراتو لاندې نوکران غلامان وینځي دي بېشک الله پاک نه خوښوي هغه څوک چې وي متکبره او فخر کوونکی. سورۃ النساء آیت نمبر 36. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړی شو چې په ګناهونو کې کومه ګناه ډېره غټه ده. نبی علیہ السلام فرمایل دا چې ته د الله سره شریک جوړ کړي او حال دار چې الله ته پیدا کړي. او فرمایل شو د دین وروسته بیا دا وایي چې قتل د اولاد کې په دې وجه باندې ته به خوراک ورکړې ستا ته به خوراک کوي د رزق په یاره باندې. وویلی شو چې دې نه اخوا بل وایي دا چې ته د خپلې ګاونډي د حلیلې سره د زنا اراده کې او زنا کې د ګاونډي حقوق سرته نه رسي. دا اوس خصلتونه خصایل فی الایمان څه خویونه دا د ایمان خویونه دي دا چا کې موجود دي نو هغه سړی مؤمن دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل من کان یؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. بخاری و مسلم حدیث تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې چا د الله او په آخرت باندې ایمان وي د ځان ته مؤمن وي نو دې ښې خبرې کوي او که ښې خبرې نشي کولی نو بس غلی دي شي. او څوک چې په الله او په آخرت باندې ایمان لري نو د ګاونډي خیال دې ساتي د هغه سره دې ښه کوي او څوک چې په الله او په آخرت ایمان لري نو دې د میلمه خیال ساتي. دا درې خصلتونه دلته ذکر شو چې په حقیقت کې ټول حقوق راګیري. اولنۍ خبره استعمال د ژبې چې استعمال د ژبې په نطق خیر سره کوه. که د خیر کار پې نشئ کولی ذکر پې نشي کولی تلاوت د قرآن پې نشي کولی تکبیرات او تحلیلات نشي ویلی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشي کولی د مسلمانانو د خیر خواهی خبرې پې نشي کولی جاهلانو ته به تعلیم نشي ورکولی اصلاح بین المتخاصمین د دو خلقو په منځ کې چې د هغوی په منځ کې ورانه د اصلاح نشي کولی افشاء السلام سلام چې کوم دی نو رشي رواج کولی او خلقو سره په ښه کلام باندې په طیب الکلام داسې یو خبره چې د هغه زړه پې خوشحاله شي داسې خبرې نشي کولی. نو بیا تعالی دا پکار دي چې وکف ونطق بالشر د شر نه خو ځان وساته غلی شه خپل زبان دا به کنټرول کړي. د دې وجه ټول غټه خبره هم داره چې زبان چې کوم دی نو دا
د انسان د حقوقو د پامال کولو لپاره او د حقوقو د سرته رسولو لپاره یو اهم ذریعہ ده. زبان دا هر څه کوي، دعوت په ژبه کېږي او د هغې دپاره چې تیاري کې نه په ژبه تیاري کېږي، په ژبه. که ته یو سړی تیارې جهاد له نه په ژبه تیارې، په زبردستۍ او د مرۍ نه په نیولو خو نه تیارېږي. عالم خو تیاری چې کوي د ژبې مطابق به کوي. سړی زکات ته تیاری زکات ورکولو ته، مانځه ته تیاری مانځګزار جوړولو ته، حج ته تیاری حج کولو ته، دا په ژبه تیارېږي. لہذا دا ژبه دا د ټولو کارونو دپاره، د ښو کارونو کولو دپاره او د بدو کارونو د کولو دپاره دا یو اهم ذریعه ده. د دې وجه بار بار د ژبې ذکر راځي، دا کنټرول کې کوي، دا په قابو کې کوي. امام ترمذی نقل کوي د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه نبی علیہ السلام فرمایي چې ډېرې خبرې بغیر د ذکر د الله نه مه کوئ، فإن کثرة الکلام بغیر ذکر الله قسوة للقلب. د الله یاد پکې نه وي او د دې نه علاوه باقي پالتو خبرې وي نو دا زړه سختوي. وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. او د الله د رحم نه پسنګ انسان په طرف انسان هغه دی چې هغه زړه سخت وي، زړه او زړه سختېږي نو دا په دنیوي خبرو باندې که راپرځ که دنیوي معاملات یې د شریعت خلاف وي دې سره زړه سختېږي. او که پرځ که هر یو کاري خو دنیوي ګټه ده پکې او دین لحاظ پکې نه وي د هغې سره زړه کېږي. د دې تاسو به کتلي که نه غټ غټ خلک یې PhD کړي، پروفیسران یې، ډاکټران یې، هغه د انسانیت سره څه تعلق نه لري، بس تش د دنیا خپله ګټه ورسره یې. ولې؟ ځکه چې دوی سره دین نشته دی، د دین سوچ او فکر ورسره نشته دی، د خپل کار د دینی کار دپاره استعمالولو سوچ ورسره نشته دی. اوس که فرض کې یو ډاکټر دی او هغه د انسانیت خدمت کوي او دی مسلمان ډاکټر دی، د ده زړه د مسلمان دی، زړه د مسلمان دی. یو خو د جسم مسلمان دی که نه، یو په جسم مسلمان دی، زړه د منافق دی، زړه د فاسق او فاجر دی، زړه د قارون دی. قارون زړه داري پیسې جمع کول، د انسانیت سره څه سوچ نشته دی. نو دی خو ځان د مسلمان وي خو کار د مسلمانانو نه کوي، دی خو ځان ته مسلمان وي خو د مسلمان خیرخوانه دی. او که فرض که دی دغه قوتونه د مسلمان زړه مطابق استعمال کړي نو هم به ورته مال میلاو شي او هم به دې څه وکړي د بل چا خدمت وکړي او هم به د مسلمانۍ په معیار برابر شي. نو لہذا ژبه دا داسې یو ذریعه ده، داسې یو سبب دی چې دا انسان غرق کوي هم، هلاک کوي هم، کامیابی هم، همې کامیابۍ ته رسوي. نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې بې ځایه خبرې په دې ژبه ډېرې مه کوئ، ځکه د دې سره زړه سختېږي. زړه او چې کله زړه سخت شي نو انسان چې کوم دی نور کارونه چې څومره د لاسونو قوتونه نه اخلي که نه نشي اخیستلی. امام ترمذی مسند احمد نقل کوي ابو هريره رضی الله عنه وایي بعضې وخت کې یو سړی خبرې کوي، نبي علیه السلام فرمایي و دې پروا هم نه ساتي، لا یرا به بأسا، چې دا ما څه وویله، حال دا دی چې هغې دته څومره نقصان رسولی، دې د جهنم کندې ته اچولی، کندې ته، او څومره جوره کنده د اویاو فصلو په برابر باندې، د اویاو کلونو په برابر باندې یو جوړې کندې ته یې واچو، لیکن دته دا پته ونه لګېده چې ما څه وویله. حال دا دی یو خبره کړي، دا داسې نه عامې خبرې نه چې اوس په عامې محفل کې یو سړي خبره وکړه لا وبالي، دا په هر ځای کې که داسې یو سړی په تقریر کې دروغ وایي نه درا خیال چې ما خو سمه خبره وکړه بیا د ځان کندې ته واچو. که دی په لیکلو کې څه شی لیکي چې په هغې باندې بل سړی تلفظ کوي، بل ته بیانوي او هغه دروغ وي، د ځان جهنم کندې ته واچو. ځکه د حدیث دي که نه دې باب کې ډېر غټ احتیاط کوي. لکه بعضې خلک وایي که نه یاره دا حدیث خو کمزوره دی، ضعیف دی، پیغمبر خبرې کمزوري نه، پیغمبر خبرې کمزوري نه. ناقل چې کومه دی پردۍ خبره نقل کړې ده، هغې ته د پیغمبر خبره ویلې ده، نقل کوونکي پردۍ خبرې ته د پیغمبر خبره ویلې ده. په دې وجه باندې نبي علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا، متعمدا مطلب دا نه چې قصدن عمدن دی په پیغمبر پسې دروغ جوړ کړي، بې احتیاطه خبرې دې ته هم دروغ وایي، نبي علیه السلام ویلي دي.
من حدث یو سړی حدیث بیان خلقو ته وهو یرا انه کذب او دی وای دا دروغ دی دا ګمان د سیده قصدنه مدن نه وای به تحقیق خبره کوي نو په هو من احد الكاذبین په هو من احد الكاذبین دی په دوه دروغجنو کې یو دروغجن دی په دروغجنو کې دروغجن دی نو دا معنی نه چې قصدنه مدن خامخه په پیغمبر باندې دروغ وي به تحقیق د پیغمبر حدیث بیانول لکه څنګه دا فیسبوک والے چې دا به تحقیق حدیث نقل کوي کله په اخبار کې وګوري کله په رساله کې وګوري کله بل شي کې وګوري رواه البخاري او تا څه پته لګي رواه البخاري وجه کس ته رواه البخاري یو کس ټلیفون کړو ماته لاهور نه وختي یو کال وکيږي اما ته وایي چې دلته هم سره یو شی ده او هغه شی و چې د بخاري ځکه موږ نه منو چې بخاري چې کوم ده نو دا خو د قاتل حسین نه چې کوم ده نور احادیث نقل کړي قاتل حسین نه نو دا څنګه معتبر کتاب شو نو ما ورته ویل چې هلکه داسې شی دی چې ورشه ورته وایي چې تا قاتل حسین ما ته وښایه پکې تا اول بخاري کتلی نه ده او ته پې اعتبار وکړو شی خبره وکړه تا پې اعتبار وکړو مال هغه چې کوم قاتل دی نو د هغې نوم دی عمر او چې کوم نقل امام بخاري دی کړی د هغې نوم دی عامرو نو د عامر او د عمر په منځ کې ډېر فرق دی یو الف دی په منځ کې نو عامر هم د سعد بن وقاص زوی دی او عمر هم د سعد بن وقاص زوی دی خو عمر قاتل حسین دی یقیني بې شک او بې شبهې چې عمر ابن سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د هغه دغه زوی عمر دی قاتل دی دا اولنۍ غشې وشتلی بعد د حسین باندې لیکن امام بخاري چې کوم حدیث نقل کړی دی نو هغې د عامر نه نقل کړی دی هغه بهترین تابعي دی د هغې نه نقل کړی دی څه تعلق نشته ما د لاړ شه به څه ورته ووایه نو بیا ورته نه راوځم دا خو اسانه خبره شوه فیسبوک باندې حدیث دی رواه البخاري رواه ترمذي پلان کې کتاب او دا صحیح حدیث دی جی دې ته ګوره دروغ وایي دا یاد ساتئ چې یو سړی حدیث نقل کوي بې تحقیقه هم دروغ دی په دې وجه باندې دا دومره احتیاط چې کېږي په دې حدیثو کې چې نه دا ضعیف دی او دا صحیح دی او دا پلانکیر دی او دا پلانکیر دی نو دې مطلب دا نه دی پیغمبر خبرې دروغ دي نعوذ بالله د پیغمبر خبرې کمزوري دي نه نقل کوونکي پردی خبره نقل کړې ده نقل کوونکي د پیغمبر د خبرې سره بله خبره ورته کړې ده نقل کوونکي د پیغمبر د خبرې مطلب په خپل زبان کې نقل کړی دی غلط نقل کړی دی ځکه به تحقیق کې کنه دا به دروغ نه دا جبه تو پروا نه ساتي یو خبره به کې خبره به دومره خطرناک نبی علیہ السلام فرمایي چې دا او یا خریف او پسله او یا کاله د جهنم کندې ته غورځېدلی خو دته به داسې نه ښکاري پروا هم ورته نه ښکاري څه چې وایو د دې یو نګران لیکونکي محافظین فرشتې دي د دې نو قرآن فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید انسان چې سوی نو د باندې حاضر خلق ته نه پل یقول خیر او لیصمت یا خیر خبرې کوه یا غلش دا د ایمان یو نښه ده چې چا جبه په قابو کې دی پوه شي زما ایمان ټیک دی جبه په قابو کې او چې کله جبه بې قابو نو دی پوه شي زما ایمان برابر نه دی دا چې هر څوک دی که د منبر په سر باندې کنځلې کوي دی غټ ملا دی او غټ مقرر دی ځکه چې شیخ الحدیث او شیخ القرآن خو کنځلې نه کوي د قرآن او د حدیث ماهر چې کوم دی کنځلې نه کوي خو دا مقررین چې کوم دی خطبا امتی چې نبی علیہ السلام فرمایله چې دا څوک چې دا جبې بهر پرتې دا خطبا امتی زما د امت خطبا و خطیبان چې کوم دی دروغ ډېر وایي ډېر دروغ وایي دوی په تقریر کې هغه شان د قصه حکایت نقل کوي چې خلقو ته مزیدار شي خوندور شي خلق وجاړي وخاندي نو څه چلو شو فائدې سره ملاو شو وقتی طور باندې وجړل وخندل بس خبره ختم شوه ځکه نبی علیہ السلام علماء امتی نه دی ویلي خطبای امتی ویلي دي خطبا چې خطیبان ما د امت کوم دي هغه د جهنم کې د جبي بار پرتی دي دا څوک دي خطبا دي ولی خو دوی دې ته نه ګوري دا ټیک ویم کا غلط ویم او څوک د سپینو کوترو قصې کوي څوک د تورو کوترو قصې کوي څوک د جانی جانان قصې کوي څوک چې کوم دي موسی علیہ السلام قصابي اوچتای څوک چې کوم دي بل سړی دی اوچتای بل سړی دی اوچت کی او دینه خبر نه سویم زه دا کومه خبره کوم دا څنګه کوم نو د دې وجې نه وایي چې اخی خبرې کوه او یا غلش سکوت اختیار کړه د سکوت نه ښې خبرې کول بهتر دي خو د بدو خبرو نه سکوت کول چې کومه دی نه دا بهتر دی
چې سړی ښې خبرې نه شي کولی او بدې زومي، نو د بدي زوم چې کوم دی په مجانو کې بدي زماني او په مقررینو کې بدي زماني او په هر چا کې بدي زماني، په عوامو کې وي. بدې زوم دې ته ویل کېږي چې خبره نه کوي چې کوي غلطه کوي، لنډه خبره ده. نو که بدې زومي که نه غلی شه، خولې ته واګي واچوه. د دې وجې نه صحابو به ډېر غټ احتیاط کولو. تاسو ته پته ده کله چې نبي علیه السلام وفات شو او مسله د خلافت جوړه شوه، ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه سقیفه بنو ساعده ته لاړ، سفر ته لاړ د بنو ساعده. اول ته انصار او مهاجر ناس دي او انصار او مهاجر په دې باندې خبره کوي چې را خلافت ډیر اهم دی. نصب الامام من اهم الواجبات، امام مقرر کول چې کوم دی دا په اهمو فرایضو کې دي. نبی علیہ السلام وفات ته غسل ولا نه ورکړی شوی، کفن نه ورکړی شوی، تدفین او تجهیز نه دی شوی. اول ته د خلافت مسله صحابه شروع کړل. صحابه د نبی علیہ السلام سره مینه نه وسه، نه خلیفہ مقرر کول یو ډیر اهم فرض و. څوک حمله وکي مشر رسول کی نبی علیہ السلام د وفات ته خلک خبر شي په مدینه باندې حمله وشي، اوس پس کو نو ال دې د خلافت مسله رااله. او ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه چا ویل چې تاسو غدلتي اول ته بنو ساعده سفر کې په سقیفه کې پاګو خلک ناشته او د خلافت خبرې کوي. ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنه دوه رااله کېناستل او چې کله کېناستل نو حالات معلوم کړه. انصار وایي چې امام به زمونږ دی، الامیر منا، او مهاجر وایي الامیر منا. انصار ته وایي ځکه به زمونږ خلیفه وي چې را مونږ نبی علیہ السلام چې دین هجرت کړی دی مدینه ته راغلی دی او تاسو خو د مکې خلک یې، تاسو خو د مکې نه نبی علیہ السلام چې کوم مکې مشرکانو راایستلی دی په زور باندې. نو خلافت حقداري چې کوم دی نو دا د مدینې د خلقو ده، د انصارو ده. لیکن مهاجر ورته وایي چې نه زموږ خاندان دی، مهاجر حقداران دي. بحث کې په دې باندې دا مطلب نه چې شوقي و د حکومت شوقیانو، د حکومت شوقیان نه خو حقدار به حقدار ته ورکې، حق په حقداري چې کوم دی څوک حقدار هغه ته به ورکې. دا مطلب نه دی چې شوقیانو چې خامخا موږ ته حکومت پکار دی، خلافت پکار دی، خو چې کله حق ضایع کیږي نو بیا به مطالبه کې، بیا پاسې، بیا به چغه وباسي. دا غلطه خبره چې سړی وایي چې لکه دا خو په خپل حکومت غوښتل دي، په خپل ریاست غوښتل دي، دا کول دي، دا کول دي، دا کول دي. نه، چې کله حقوق ضایع کیږي تا ته پته را چې حق چې کوم دی ناحقه ته ملاویږي نو بیا به مطالبه کې، بیا پاسې. دا مطلب نه و. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه راغی ورته چې نه الائمه من قریش، خلیفہ لپاره شرط داري دی به قریشي وي. هغه ورته چې جی حال لري چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه قابل اعتبار شخصیت صدیق دی، قول او فعل برابر دی. د نبی علیہ السلام نه د پیغمبرانو نه رستو، د پیغمبرانو نه رستو د آدم علیہ السلام نه والا تر نبی علیہ السلام پوری چې څومره پیغمبران دي، د دې ټولو پیغمبرانو چې څومره صحابه دي، صحابه دغه مرګري دي، هغه ټولو کې ایک نمبر ابوبکر صدیق دی. یعنی زموږ په صحابو کې نه د آدم علیہ السلام نه والا تر نبی علیہ السلام پوری چې څومره ماتحت دي دا وي په ټولې دنیا کې د پیغمبرانو نه بعد ابوبکر صدیق رضی الله عنه اول نمبر دی. لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه قول هغه به دلیل نه مني. نو زما خبر او ستا خبر او د بل خبره او د بل کجابدي خبره وسنګ مني. نو ورته ویل چې دا حدیث خو نه دی اورېدلی چې نبی علیہ السلام فرمایلی الائمه من قریش، چې خلیفہ چې کوم دی د لپاره قید دار دی به قریشي وي. نو هغه وخندله بس څوک شته دی لکه نو ابو سعید خدری رضی الله عنه پاسېدل چې او ما اورېدلی الائمه من قریش. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایل ما اورېدلی الائمه من قریش. او تاریخي روایتو کې راځي تقریبا 15 کسانو چې کومه تایید وکړ. نو بیا هغوی باندې بس ټیک شو، بس صحیح شوه، ټول استغري کېناسته ځکه چې هغه د حدیثو مخې ته خبرې نه کولې. دا خو د بې علمه خلقو او د پیغمبر د سنت سره چې طبیعت نه لګي که نه د هغې خلکو کار دی د حدیث په مقابله کې جواب کوي. که دا امي دی او که ملا دی او که هر څوک دی، خو چې کله حدیث مخې ته راغی دی به چوپ چاپ سکوت اختیاروي. او که د حدیث په مقابله کې څه ویل نو دی دې پوه شي زه مسلمان نه یم، زه منافق یم. دا سره دومره اختیار چېرته دی؟ تر پیغمبر د خبرې جواب وکړي، ټول غلی شو ته ټیک ده. نه په هغه ټایم کې خلق ویل چې څوک بکار دی
نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل دا عمر فاروق په کار دی، د خلافت حقدار دی. هغه ورته وایي چې ټولې خبرې دې ټیک وکړې خو دا یو خبره دې ټیک ونه کړه. وایي څنګه؟ وایي دا نور خبرې چې څومره تا ټولې وکړې ټولې صحیح وه، دا یو خبره دې بالکل غلطه را. وایي څنګه غلطه را؟ وایي ابوبکر دې ژوندی او عمر دې چې کومه دی نه عادي خلیفه وي. زه خو موجود یم چې نبي علیه السلام وفرمایل چې مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. زه خو موجود یم. نبی علیه السلام خو چې ابوبکر ته وایي چې خلکو له امامتي وکړي، نو دا اشاره نه وه چې ګوره خلیفه به ابوبکر صدیق رضی الله عنه یاد ساتئ. نو بس حضرت عمر لاس راواخیستلو او د هغه سره بیعت وکړو ته زموږ خلیفه، ټولو خلکو سره بیعت وکړو. یعنې خبره مې په دې پورې راغېستو چې پیغمبر خبره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خولې مبارکې نه ووتله، لیکن صحابه بیا هم وایي چې جناب موږ نه ده اورېدلې. اعتبار یې نه و. ولې اعتبار یې نه و؟ مضبوط اعتبار و، صدیق و، فقیه و، مضبوط انسان و، لیکن خبره دا کول. لہذا خپله خبره به تلې هر څوک چې خپله خبره کوي دا به تلي. مولې سے بهتري، شیخ سے بهتري، امیر سے بهتري، مجاهد سے بهتري، امی سے بهتري، بستاجي بهتري، بل خپله خبره به تلي. بې د ټول نه خپله خبره مه بیانوه، کنه دا هر څه معاشره برباده شي. اولنی د ایمان صفت دا چې دا ژبه په کنټرول کړي، کنه سړی دې پوه دا مؤمن دی. او چې دا ژبه بې قابو وه نو دې پوه شي زما د زړه خراب دی، زړه ګنده دی، دې کې منافقانه صفتونه دي. د دې نه هغوی به صحابه به د خپلې ژبې سره محاسبې کولې، د خپلې ژبې سره. ابوبکر ورته محاسبه کوي، بل ورسره کوي، بل کوي. عمر ابن عبدالعزیز ورسره محاسبه کوي، د خپلې ژبې سره محاسبه کوي، حساب ورسره کوي، سزا ولا ورکوي. راکاږي یې مه کوه، غلطې خبرې مه کوه. دویم نمبر اکرام الجار والاحسان الیه، ګاونډي سره ښېګړه کول. ګاونډي ډېر غټ حقوق دي. د دې نه معلومیږي چې نبی علیه السلام فرمایي چې جبریل امین بار بار راځي او ما ته د ګاونډي په باره کې خبره کوي، د ګاونډي په باره کې خبره کوي چې دې ګاونډي حق سر ته رسوه. وهېرېدله ما په میراث کې راسه شریک نه کړي، میراث کې راسه شریک نه کړي. حکمن یې په میراث کې شریک کړی هم دی، حکمن یې په میراث کې شریک کړی په دې رایي چې ګاونډي په هغه څه تکلیف راځي نو دا ګاونډي به پرسن د هغه تعاون امداد کوي. لیکن دا خو ډېره افسوس خبره ده نن سبا خبرې پوهه خلک دي ځان یې داسې ناپوهه کړی. زه خو وایم چې ناپوهه دي خو لیکن ځان ته پوهه وایي که نه، تعلیم یې کړی دی او چا څه کړي دي چا څه کړي دي، خو په ذهن کې ناشنا غونې قدرتونه دا پرته وي. مؤمن څه ته وایي تاسو ته پته ده؟ مؤمن دې ته ویل کېږي چې کله د مسلمان نه خفه شو نو د ده خفګان دا 1 منټ 2 منټه 15 منټه وي، دا په دماغ کې نه ساتي. ستا هغه خبره هغه د منافقانو خبره چې پښتون هر څه کوي خو هیر نه کوي، دا خو د منافقانو قول دی. چې پښتون هر څه کوي هغه هیر نه کوي، دا خو منافق خپل زړه کې ساتي چې کله ټایم راشي سزا ورکړي، هلته چې کومه دی هغه بدل اخلي. مؤمن خو یم دی ته چې څنګه دا مخ پړاق دی داسې به زړه پړاقي، چې پر ژبه څه وایي دا به په اندرون کې وي. عجیبه خبره ده. دلته راشي په مانځه باندې ودرېږي الله اکبر یا الله ته ډېر لوی ها، او زه صحیح مسلمان یم الحمدلله رب العالمین شروع وکړي ایاک نعبد ستا بنده یم و ایاک نستعین ستا نه غواړم اهدنا الصراط نیغه لار راته وښیه چې هغه د منافقانو لار نه ټول دروغ په مانځه کې لګیا دی. ها ټول دروغ په مانځه کې هم د ګاونډي خلاف، د مسلمان خلاف، د سوچونو خلاف، د فکرونو خلاف، د ده فکرونه روان دي. سلام د ګرځېدو سې دې پله وګورې لکه دا خو زما را ترس وې خواته ناست دی، ته ګوره داسې پاکې جامې اغوستې دې ولې غر کېږي نه. ها د جومات نه چې بهر ته وځي بیا دغه شان دي، کور ته ورسي دغه شان دي. دا څنګه مسلماني دی یار؟ زه خو دا مسلماني خو د عبدالله ابن ابی ابن سلول هم نه وه مړه، دا مسلماني ده. ګاونډي نه پېژنې، ورور نه پېژنې، او په زړه کې ساتل کې، په زړه کې په دماغو کې ساتل کې پلانکي وخت کې زما صدا کړي، پلانکي وخت کې زما صدا کړي، پلانکي زما صدا کړي دي. زه ورسره ځکه نه کوم او دا ځان ته دي چې کره مسلمان وي او بس لګیا دی. دې ته مسلمان نه وایي، مسلمان دې ته وایي زړه دی خفه کېږي. خو چې کله ستا ته چا یو تکلیف درکو
وختي طور باندې زړه خفه شو، بالکل خفه شي، کله جبې نه خیري وځي، ازار وځي، څه وځي، مسلمان دی، انسان هم دی، لیکن دی به دا برقرار نه ساتي، دا برقرار نه ساتي. مسلمان کې به صفت د معافی وي، د معافی صفت. یوسف علیه السلام ته چې کله رونه راله، نو یوسف علیه السلام خپل رونو ته دا هم نه وایي تا زما سره دا کړي، زما سره دا کړي، زما سره دا کړي، چې هغه سلسله ورته شروع نه کړه. تاسو نه پوهېدلی وایي، یوسف علیه السلام ته څه وایي؟ تاسو نه پوهېدلی، تاسو جاهلان وایي. که تاسو پوهېدلی دا کار به همداسې نه کولی. تاسو نه پوهېدلی او نن تاسو معافي، تاسو باندې څه الزام نشته دی. یعنې بس دا د الله تعالی یو رحم دی، یو فضل دی. مال اداره کو تاسو داسې پاتې شوئ. زه بادشاه شوم او تاسو زما ماتحت شوئ، بس دا د الله یو رحم دی، یو فضل دی، خو تاسو نه پوهېدلی. او دقه خبره نبی علیه السلام هغه د مکې بدترین مشرکان چې د نبی علیه السلام په تکلیف کې ذره برابر مسلمانان نه دي، مشرکان دي. دا مسلمانانو خبره خو ځان ده، مشرکان دي. خو چې کله نبی علیه السلام راغی نو څه وایي؟ لا تسریب علیکم اليوم، زئی بس تاسو ټول انتم وتقال الله، ما آزاد کړی. او د مسلمان په شان کې خدا خبرې نه کولې. نو دا مسلمان صفت دی چې د ګاونډي د هغې اکرام الجار به کوي. او بیا صحیح بخاري او مسلم نقل کوي د ابن مسعود رضی الله عنه نه چې نبی علیه السلام نه تپوس وکړه شو چې ګناهونه خو ډېر غټ ګناهونه شته دی، دا ونه دي، دا نه دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تپوس وشو چې ګناهونه کبایر څومره دي؟ اویا. بیا د اویاونه نه 200 ته رسي. په حدیث صحیحو کې چې کوم راغلي دي دا غټ دي، د هغې تعین شوی دی. نور د هغې نه علاوه پته نه لګي چې کومه ګناه ډېره غټه ده او کومه ډېره درمیاني ده. وایي غټ ګناهونه د شرک نه او د کفر نه او د مور و پلار د نافرمانۍ نه وروستو کومه ده؟ نو ورته ویله د ګاونډي عزت پامال کول، د ګاونډي عزت پامال کول، زینا یوازې نه، عزت یې پامال کول. تر ګاونډي په بېعزتۍ ورپسې، په بېعزتۍ باندې. او نن سبا چې وګورې زما خیال دی چې دا عیب یاره په 90% خلکو کې وي چې د هغوی نه ګاونډي خفه دی، ګاونډي ته پریشانه دی او دی د ګاونډي په بېعزتۍ پسې سره ورپسې دی. کوشش دا کوي چې نه ما څه ضرر ورسولی، څه تکلیف ورته ورسولی. دا مسلماني ده، دا د منافقانو صفت دی، دا د مسلمانانو صفت نه دی. او بیا فرمایي ابو شریح النبي صلی الله علیه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من یا رسول الله قال من لا يأمن جار بوائقه. صحیح بخاری نقل کې ابو شریح فرمایي چې نبی علیہ السلام یو ځل فرمایل چې هغه سړی قسم دی په الله چې مؤمن نه دی، کامل مؤمن نه دی، هغه سړی مؤمن نه دی، کامل مؤمن نه دی. ویل شوی د الله رسول دا څوک دی؟ وایي دا هغه سړی دی چې د مصیبتونو نه، د ضررونو نه او د تکلیفونو نه او د بېعزتو نه ګاونډي بچ نشي. بس په یو څه طریقه باندې هغه ته تاوان رسوي، تکلیف رسوي، نقصان ورته رسوي، یا د بېعزتۍ شکل دی. د دې علامه ابن قیم رحمه فرمایي ومن ادیة الجیران ازعاج بالاصوات التي تقلعهم وتحریم من النوم والراحه. ویل یو سړی دی، ګاونډي دی، دی یو کسب کوي، یو کار کوي، او هغه ټیم د خوب ټیم دی د ګاونډي، دله په کار دی خپل کسب او کار په دې وخت کې پرېږدي، دا ډزا پرېږدي او ته وایې لکه زما خپل کور دی، زما خو خپل کور دی، که زه ټوله شپه چې کومه دی ډزا کوم او که زه ټوله شپه چې کومه دی نو تا تکلیف رسوم، کار څه کوم، زما خپل کور دی. دا ستا خپل کور نه دی، دا د الله د طرفه تعالی درکړی شوی کور دی او ته به کې عارضي میلمه یې. عارضي میلمه چې په یو ځای کې که نه هغه زندګي هم دی چې هغه به عارضي وي. تا د مسلماني ده په دغه وخت کې دا زما خپل کور دی، زه به کوم بنو، که زه ډزا کوم، ګړزا کوم، که بل ته تکلیف رسوم، که په څه طریقه باندې پریشانه کوم، څه خاص خبره نشته دی، ولې زما خپل کور دی. لیکن دغه ځای کې د الله او د رسول قانون هېر شي، دا ته هېر شي چې هلکه ستا خو کور خپل دی، خو قانون به پکې د چا چلېږي. ځه هغه ستانګه مسلماني چې برید تاوې ځان ته مسلمان وې،
او که چا درته کافر وایي نو بیا ورسره جګړه کې، که چا درته منافق وایي بیا ورسره جګړه کې، چې فاسق فاجر درته وایي بیا ورسره جګړه کې. او کار د فاسقانو فاجرانو منافقانو کې نو منافق ته منافق نه وي، فاسق ته فاسق نه وي، فاجر ته فاجر نه وي، غل ته بغل نه وي. نو ته خو په دې باندې جګړه کې کار کې د منافقانو او وې ځان ته کره مسلمان، کار کې د شیطان په وسوسو مطابق روان یا خوشاله کې او ځان ته چې کوم دین په عباد الرحمن کې ځان شمارې زه خو د الله بنده یم، زه خو مضبوط یم، نو دا ګاونډي دې حق په سر ته رسي. دریم نمبر د میلمه خیال ساته. جماعت کې میلمه ونه سترګې پټوي سخپي ته وباسه ځه ها نه جماعت کې میلمه لګو ګوره میلمه کم ځای خیر دې څه چل نه کېږي، ستا په کور کې څه کمې به نه راځي، نور برکات پرې خدا را چا صفت نه الله تعالی دا هر چاته دا صفت نه ورکړي. دا پر جماعتونو کې چرته یو کس نیوي چې الله تعالی چې کومه پاغه مهربانه شوی رحم یې پکړي چې هغه ګوري چا پیره وګوري چې میلمه جماعت کې څوک شته نه یا بهر څوک وي نو خیر میلمنو مبارک تاسو خیر دغه دته نه گزاره کوي د میلمنو مبارک تاسو زموږ کله گزاره کوي او د نور کاتو کې چې کومه ده خنه دا برابرول پکار دي. اوس گاونډي درې قسم گاونډي د امام بزار د جابر ابن عبد الله نه نقل کې الجار الى ثلاثه انواع. یو هغه گاونډي دی چې داغه صرف د گاونډګرۍ حق دی، حق واحد گاونډي دی، بس کافر دی او گاونډي دی، هندو دی گاونډي دی، سکھ دی گاونډي دی، يهودي دی گاونډي دی، عیسائی دی گاونډي دی. نو د گاونډګرۍ در باندې حق دی، اته به تکلیف نه رسي. ته چې ونه دا کافر دی دا راشه چې سکه هغه غوا اسا گاونډي دی. د دې حقوق په خیال څه کو نبی عليه السلام د ذمي کافرانو د حقوق د مسلمانانو د حقوق سره برابر والے راوستره چې دوی ټیکس ادا کوي، جزیه ادا کوي، حقوق مني، جاسوسان نه دي، د بل تنظیم د پاره د کفر د پاره کار نه کوي. نو مسلمان د حق په شان برابر حق ول ورکړي. داغه عزت، داغه ابرو، داغه هر څه د مسلمان سره برابر کړي. نو یو گاونډي دی چې کافر دی خو تش گاونډي دی حق دی. دویم نمبر هغه گاونډي دوه حقوق دي چې هغه مسلمان دی او گاونډي دی، او دریم نمبر هغه گاونډي دی چې داغه درې حقوق دي، یو مسلمان دی، یو گاونډي دی، یو رشتہ دار دی. بیا گاونډګرۍ سلف نقل کوي د 40 کورونو پورې چې کومه دی فار جانب باندې گاونډي حق دی. لیکن صحیح قومدار چې نږدې کوم گاونډیان دي څومره ستاوس کېږي دغه ستا گاونډیان دي، او چې په دیوال سره لګېدلی دی نو دا اولنی گاونډي دی، په دیوال لګېدلی دی. دا حقوق سر در رسول پکار دي. اصل خبر همداره ایمان جوړول، مسلمان جوړېدل مشکل کار دی، دا رسمی کار نه دی. رسمی کار خو آسان دی، لیکن مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. زه تاسو ته وایم که نه خوندرویزه بابا ځکه فرمایي که نه چې پیر شدن کاری آسان است، پیر جوړېدل ډېر آسان کار دی. دا ټول پیران دي که نه ها، پیر جوړېدل خو آسان کار دی. ټول عمر سرکشي کړې ده اوس هم سرکشه دی. جامې بدلې کړې، جامې غټې جامې واغونده، کورته واغونده، پټکې په سر کا، ګیره برېده، عطر ولګوه، مانځله راځه، نور دننه خبیث یم. حق حقوق پامال کوم، معاملات میں بربادی، اعتقادیات میں بربادی، سیاسیات میں بربادی، ہر څه بربادی. صرف ظاهري ډانچه میں برابر کړه. زه مې دا خسړې نه دی، خلک ما سره جګړه کوي، دی وې خسړې نه دی، خلکو سره جګړه کوي، بل وې خسړې ته وګوره هغه ته هغه څومره ښایسته مازګزار دی، څومره ښایسته ګیرې ده، څومره ښایسته جامې دي، څومره ښایسته لباس دی، او څومره برابر دی. ته وګوره د مخ نه سم چمک خیږي، وایي چې مخ یې تورې نو لا مسلمان نه سم د مخ نه مې چمک خیږي. ته بزرګي وایي دا خو د اډمې ټولې بزرګانې دي. دا میک اپ چې کوي که نه او دا ځان سنبال کی او په دې مخ باندې څه پورې کړي، دا خو ټول غټ بزرګان دي، چمک کوي. دا خو تور خلک تیر شوي دي چې خلکو پیژندل هم نه. اویس قرني رحمه الله افضل التابعین هغه په لار باندې روان دي، دا پته نه لګي چې دا څوک دی. نه د مخ نه چې کوم دی نو چېرته بلفونه پکې لګېدلو، چمک دمک پکې نه و، نه جامع لباس ته چې و، هیڅ هم نه و، ملنګ را روان دی.
او عمر فاروق رضی الله تپوس کوي چې به تاسو کې ویس دی؟ ویس خو موږ نه پیژنو. بیا یو ډلې وایي چې ویس خو زموږ د کلي لیونی دی، نه دا شاته جواز را روان دی، دا ویس دی بې قوپانو. تاسو ویس پیژنئ. دا چې کوم سړی ته ولاړی دا هم نه پیژنئ دا څوک دی؟ دا هغه زمانې نه ټول نه اوچت انسان، په صحابو کې 2 نمبر مرتبه والا انسان عمر فاروق ولاړ دی. چاته دا پته نشته دی دا څنګه دی، تندو کې بلپونه نه ولګېدلي. هلته چې را روان دی هغه هم چاته نه دی معلوم چې په تابعینو کې ټول نه اوچت تابعي دی، چې نبی علیہ السلام یې پیشنګویي کړې ده، مستجاب الدعوه دی، هغه هم نه پیژني. نو مسلمان جوړېدل ګران کار دی، پیر شدن کاری آسان است. مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. مسلمان څه ته وایي؟ مسلمان دې ته وایي چې د پردي حقوقو د خپلو حقوقو خیال ساتي، الله هم پیژني، ځان هم پیژني او جهان هم پیژني. دا کول پکار دی او دا کول نه دی پکار. دا حق سرته رسول پکار دی او دا حق چې کوم دی نه په دې باندې الله خفه کیږي. دا قانون منل پکار دی، په دې باندې الله خوشحالي او دا منل نه دی پکار، په دې باندې الله خفه کیږي. مسلمان دې ته وایي. نو پیر شدن کاری آسان است او مسلمان شدن کاری ګران است. مسلمان جوړېدل ډېر ګران کار دی. الله دې موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي او الله دې موږ د خپلو پردو حقوقو سرته رسونکي جوړ کړي او د منافقت نه الله موږ بچ کړي. وما علینا البلاغ.